بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدقت يا رب العالمين. دې ځاینا شروع شو سورة العنکبوت. عنکبوت ویلی شي جولاتا او وروستو صورت کې برا الله رب العزت دغه آیات را روان دي کمثل العنکبوت. وی د دې دا څوک چې د الله رب العزت توحید نه مني د دې مثال په شان د جولا دی. اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. په مکه معظمه کې دا صورت را نازل شوی دی. مخکې ته 84 صورتونه را نازل شوي تقریبا، او مخکې صورت کې هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیانو چې پتا باندې به مصیبتونه راځي خو دعوه د صورت به نه پرېږدي. په دې صورت کې ورته الله رب العزت دا بیان کوي چې دا مصیبتونه به په اهل ایمان هم راځي. نور بیا د دې صورت اوږد بحث دی چونکې ګرمي هم ده، داسې عوامو له خو ډېر مناسب نه وي، طلباو دپاره. سورة العنکبوت، سورة العنکبوت دی ته دا سورة العنکبوت چې دی په مکه معظمه کې را نازل شوی دی. ما تاسو ته ذکر وکړه د دې په سر کې راغلی الف لام میم. الف لام میم دی د حروف مقطعاتونه او تقریبا د 19 سورتونو په سر کې راغلی دی په سر کې. او د دې خبره مخکې تیره شویم ده چې څوک وایي دا د الله نوم دی، هي اسماء من اسماء الله، او څوک وایي چې دا مخففات دي څنګه چې دا یو نه میم راوچت کي او بل نه چې دی شین راوچت کي یا میم ریشي وغیره مخففات. داسې مختلفې خبرې دي پکې. الله رب العزت فرمای او بعضې تعویلات یا داسې علماء معنی کوي خو هغه اصل ضروري نه چې ته دا ووایې چې دا اصل معنی ده. الف لام میم عام علما وایي چې الله پوهیږي په معنی د دې حروفو باندې. دا د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمنځ څه د راز نیاز خبرې یا بعض علما بیا معنی روباسي داسې. الف لام نو الف چې دی اطلاع، لام لازم ده، میم د مؤمن د پاره، اطلاع لازمی ده د مؤمن د پاره. احسب الناس چې دی پوه شي په دې خبره باندې، احسب الناس آیا ګمان کوي دا خلک. الف لام میم اطلاع لازمی ده د مؤمن د پاره. احسب الناس آیا ګمان کوي خلک، آیا ګمان کوي دا خلک ان یترکو چې دی به پرېښودلی شي ان یقولو لاجل ان یقولو د دې وجې چې دی وایي آمنا موږ ایمان راوړی دی وهم لا یفتنون او په دې به امتحان نشي راوستلی، په دې به ازمیښت نه راځي. دا انسان به داسې پرېښودلی شي، دا مسلمان به داسې پرېښودلی شي چې اسلام راوړي او په ده به ډوسه امتحان نه راځي. دی به کلمه وی نو په ده به امتحان نه راځي. نه، الله فرمایي داسې نه ده چې ایمان یې راوړی دی نو امتحانات به پې لازمي راځي. هر هغه څیز چې هغه څومره غوره وي، مقدس وي، معظم وي، نو د هغې دپاره تکلیف هم زیات وي، د هغې دپاره تکلیف هم زیات وي. تاسو لیدلی نه دي دا کتابونه چې وګورئ دی کې به د بزرګانو دا حالات وګورئ. هغې په ځان باندې څومره څومره وختونه خوراکونه بند کړي دي، معمولي دومره څیز به یې خوړه چې صرف ژوندی پې پاتې کېږي وغیره.
بایزید بستامی رحمه الله نه چا تاسو کې امام غزالی سے په احیاء العلوم الدین کې لیکلی دي ورته وی دا چې د نفس محاسبه کوله نو څه دي کړو مجاهده کې دي څه کړو ورته تاسو مه کوو یا سه معمولی خبره خو راتاو کا ورته وی یو کال می نفس له خوراک نو ورکړ نو عام خوراک دای نه مطلب دای چې هغه خوراک چې کوم عام معمول کې کیدی شي دای په بند کړو سبا داسې سيزونه لکه د بعض علماو متعلق راځي چې به کتابونه لیکلای به صرف چانه خوړی چې وخت نه ځای کیږي خو به چانه خوړ او دا به نور مختلف نغره بیا امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی هغه ټیم کې چې چونکه زمونږ د زمانه خلک کمزوري دي نو دي دونه سخت مجاهدین نک نو الله فرمای احسب الناس یا داس نور مختلف تاسو ما پرون ویل علامه شبلی رحمه الله گورنران راکوس شو سخت حالات دي یا خواجه بختیار کاکی رحمه الله خواجه معصوم رحمه الله دا زم صدان نږدې چې کوم دي حالات چې وګور نو تا ته پته ولګي چې دې ته دا مقام حاصل شوی دی دا په دغه تکلیفاتو حاصل شوی څه په اسانه نه ملاویږي څه خو ورکه قرباني هو ورکه چې لیلا حاصلې مجنون به قرباني هو ورکه دا په مجنون خور کس نه حقیقی مجنون به د ځان نه جوړې نو علاوه کم طالب مطلوب موندلې دی په خوب چې مطلب د چا دیدار وي سبا خوب ای به وینا چې رحمان بابا مجازي اشکت چا په د طالب او د مطلوب په صيغه نه پويږي چې طالب د صيغه د مطلوب سوی نه به خامخایدا وي چې پلان کې شکو دا و بیاغه چې چا جایز کړو الله وی الف لام میم الله پوهیږي په معنی د دې حروف باندې حسب الناس آیا ګمان کوي دا خلک ان یترکو چې دی به پرې خودل شي ان لاجل ان یقولوا د دې خبرې د وجه آمنا چې موږ ایمان راوړی دي صرف په دې به پرې خودل شي وهم لا یفتنون بدی به امتحان نشي راوستلی ولقد فتنا الذين یقینا موږ ازمیح راوستي او ازمیح تم کړو امتحان هم کړو په هغه کسانو باندې من قبلهم چې روان دي د دیونو فلا يعلمن الله الذين د دین روان دي چې کوم تیر شي باغیم امتحانات راوستو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په امتونو پیغمبرانو باندې عام الابرد دومره سخت به پیران قران هم وي قران کې آیات دي تر دې چې خدای پاک ته आवाज وکړي چې متا نصر الله خدای پاک هغه امداد وکړي اې د پیغمبرانو غوخي چې د اوسپنو په منګزو باندې چې دینو راخکلی شوی دی د اوسپنو په منګزو باندې او ګرم دا دیګ ته وروشتي شوی دی پیغمبران ګوره عام کسان نه کوی ته ژوندې ورغورځولی شوی دی هغه ورپسې په ژوند باندې بند کړی شوی دی سو خو یوسف علیه السلام هته بیا نه پیغمبران بعضی هغه بیا ریخ کې نه د سره پاږي پیغمبر چې دی په ونه کې اره کړی دی اور ته وشتي دي په لاسونو باندې زنانو له چې دی میخونه والی شوی دي زنانو له نو الله وی ولقد فتنا الذين من قبلهم آیا ولا او یقینا من امتحان راوستو روان دي د دیونه فلا يعلمن الله الذين نو فدا صدا پارا فلا يعلمن الله الذين دا پارا د دي چې ظاهر کی الله رب العزت هغه کسان صدقو چې هغه رښتونی وي اوس خو به تم ماته چغې وې مثال په تور چې زه تا سره کلک ولاړ یم زه ستا کلک ملګری یم چې په ما سخته نه ده راغلې ما به تا امتحان نه دی کړی نو ستا به څنګه پته لګي چې ته زما کلک ملګری داسې خو پته نه لګي الله رب العزت فرمایي د دې دپاره چې ظاهر شي خلکو ته پته ولګي چې دا رښتونی ملګری دی دا رښتونی مسلمان دی که امتحان نه وي راغلی نو د ابوبکر صاحب به څنګه پته لګېدله داسې خو په سب کې چې دی عبدالله بن ابی هم لګي او لومبني سب کې به یې مونځ کو امتحان راغی د هغه امتیاز ته وشو چې بهی دا په حقه دی
دا چې د ملګرتیا قابل دی او دا چې دا د اور قابل دی. الله وی فلا يعلمن الله الذين د فار د دې وجه علماء لیکلي دي چې ملګری جوړه وعده کې کله د ملګری سره نو اول خو تعالی امتحانات به وکا مختلف پس د هغه سره ملګرتیا جوړه کا. فلا يعلمن الله مفتی شفیع رحمه الله یورز رفیع عثماني صاحب ته وی ورته وی هغه ورته زما پلانکی ملګری پلانکی هغه ورته زما خودونه زندگی تیر شوی ټول میونی ملګری. فلا يعلمن الله الذين نو دا پارا دي چې جدا کی هغه کسانو لرا صدقو چې هغه رښتونو دي ولا يعلمن الكاذبين او دا پارا دي چې جدا کی دروغجن چې دا پیو د مجنونم پته ولګي کنه اسه خبري او پلار کې ناست نه پای سگ بوسید مجنون خلقو گفت این چی بود این سگی در کوه لیلا رفت بود الگا مجنون چی دی د سپیخ پیخ کولولی. مولای روم رحمت الله علیه فرمای د سپیخ پیخ کولولی خلقو گفت این چی بود خلقو ورته داس که داس د سپیخ پیخ کوله هغه ورته وای این سگی در کوه لیلا رفت بود دا سپی د لیلا په کوڅه کې ګرځیدلی دی. مجازي عاشق او ته خو بیا ځان ته حقیقي عاشق وې ته خو د خدای او د رسول طرف ته لار ګورې نو بیا به ټینګ ولاړ دیوالونه ښکلول. مولای روم رحمه الله فرمای نو چا ورته وی چې تاسو کې ته دیوالونه ښکلې نو هغه ورته وی دیوالونه مې خوښ نه دي دیوالونه ډېر ښکلي نه دي لیکن خبره دا ده من چې څوک په دې کورونو کې اوسېږي د هغې سره مې مینه ده. نو خبره ده پلار چې کله هغه خو چې دی دا شرم ښکارېده چې بار بره ووته اوس خو هر کس هر کجا بودی عاشق دی هر کس عاشق دی. هغه پلار بوته کعبې مبارکې له مولای روم رحمه الله فرمایي ورته وایي چې توبه وباسه نو د کعبه مبارک غلاف راټینګ کو आवाज کوي وی الہی تبت من کل المعاصی خدایا توبه وباسم د هر ګناه د هر ګناه الہی تبت من کل المعاصی ولیکن دونه خبره ده چې توبه نو وباسم د محبت د لیلا. مجازي عاشق سختم په بلا رااله خو بیا چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عشق دعوا کې بیا د دین دعوا کې نو بیا خو به سخت برداشت کې کنه. اکابرینو ته وګوره څومره شیخ الهند رحمه الله مولانا عبید الله سیندی رحمه الله داسې ورپسې روان دی. امام احمد بن حنبل رحمه الله باندې چې کله حکومت وخت پابندي ولګوله په هر لار کې به سختې برداشت کړي. حکومت وخت په پابندي ولګوله چې ته به نن نه پس چاته حدیث نه وې نو شاګرد راغی چا نه تاسو که پلانکی علم هغه ورته چې سبا خو پابندي ده نو بای په لاس کې چې دی نو په څه طریقې هغه سرملو شو هغه ورله راغی خیرمار اواز یې وکړ تا سره امام احمد بن حنبل سے د بل چا نه حدیث بل نو هغه ورله ووایي چې بای په ما خو د حکومت د طرفه پابندي ده زه خو درس نشم لګولی حلقه نشم کولی وي تا سره چې کوم حدیث دي بس ته ما ته وایه زما له طریقه راځي زه به روزانه د خیرمار په شکل باندې راځم او ستا ور سر به ودرېږم ته به ما ته احادیث وی یو دوه او زه برنه بیا ځم په ټوله ورځ کې به دغه یو دوه احادیثو له هغه راته لاس کې به کچکول نیسلو پخوانۍ چې کومه طریقه وه او د الله په نوم باندې یو کور لا بل کور لا بل کور لاهره کې به د کور له راورسېده د ورته یو دوه حدیث وي د دغه ځای نه بیا واپس په دې چل باندې هغه یو کال چې دا تیر دا پابندي به کې دا امتحان ته به ځان ټینګې الله به بیا د امام احمد جوړېږي بیا بالا
یو کم سل پیری د الله رب العزت دیدار کی څه خو نه کیږي. جنید بغدادي رحمت الله علیه د خپل پیر ووی چې واعظ او نصیحت خلکو ته کوه، دعوت کوه، تبلیغ کوه. هغه ورته صرف زه نشم کولی، زما داسې نشم کولی. هغه اوس پیر ورته حکم وکړ، ماما یې مو پیر خپل، نو هغه به نه کو. بیا ورته وی چې په درېیم ځل ورته وی نو د شپې دغه پیر چې دی الله رب العزت په خوب کې ولید. ورته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی. هغه ورته وی اوس د ساري جنید بغدادي صاحب د وخت لوی شخصیت ته هغه روانو چې اوس به زه پیر ته ویم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وی بیګا نو زه دغه کوم داسې ورته واعظ او نصیحت کوم به. هغه ورته یا ما ته خدای پاک ویلي، ما خدای پاک لیدل دیدار وکړ. نو خبره دا ده چې د هرې سختۍ نه به راتېرېږي نو کمال ته به رسي. چې دا نه نو ولقد فتنا الذین من قبلهم، الله رب العزت فرمایي یقینا امتحانات کړي دي موږ په هغه کسانو باندې چې دین روان دي. فلیعلمن الله الذین صدقوا، د پاره دې چې ښکاره شي رښتونې، ولیعلمن الکاذبین، او د پاره دې چې ښکاره کو دروغجن. ام حسب الذین، آیا ګمان کوي هغه کسان، ګمان کوي هغه کسان یعملون السیئات چې عمل کوي د بده، ان یسبقون ان یفوتون چې دی به زمونږ نه هیر شي، زمونږ نه به پاتې شي. عمل دی د بده کوي او زمونږ نه به پاتې شي. ان یسبقون یا به دی زمونږ نه وړاندې شي، دواړه معنی راځي. یسبقون په معنا د ان یفوتون یا ان یسبقون چې دی به زمونږ نه وړاندې شي. سا ډیره ناکاره خبره ده. ما هغه یحکمون چې دی فیصله کړې ده، پړه کې فیصله کړې ده چې موږ به بد عمل کوو او الله رب العزت به م نه ویني. نو الله وی دا فیصله ډیره بده ده. الله مې وساتي. من هغه څوک کانه چې اراده لري یرجو لقاء الله یخافون البعث، چې اراده لري د یریږي د سنه د بعث بعد الموت نه، نو فإن اجل الله، یقینا نیټه د الله تعالی لآتن خامخا راتلونکې ده. د سنه چې یریږي هغه راتلونکې ده. کوم څیز چې را روان وي نو هغه رانږدې دی ورته. یا من هغه څوک کانه چې وي یرجو چې اراده لري لقاء الله د ملاقات د الله رب العزت، فإن اجل الله، نو یقینا نیټه د الله رب العزت لآتن راتلونکې ده. الله مې کامیاب کی. الله وی وهو السمیع العلیم، او دغه الله تعالی اوریدونکي او علم والا دی، هر څه اوري، په هر څه پوهېږي. ومن جاهد، او هغه چا چې مجاهده وکړله، جهاد یې وکړو، جهاد فی سبیل الله. جهاد فی سبیل الله نه لومبنی مراد خاص کر په ځای د قتال کې چې کله راشي نو د هغې نه به لومبنی مراد جهاد فی سبیل الله راځي. بیا به وروستو که کم ځایونو کې بله شعبه روځي نو روباسې به، چې کم ځای کې بله نه روځي نو د ځان نه به پکې احادیث نه پیټ کې. ومن جاهد، ځکه د طالب علم خپل فضایل دي، د عالم خپل فضایل دي، د تصوف چې د روحاني علوم خپل فضایل دي، د تبلیغ خپل فضایل دي، د کشان چې دی نور چې څونه د دین شوبې د خیر ښېګړې ادارې د هغې خپل فضایل دي، د جهاد خپل فضایل دي. د یو به په بل نه پیټ کې، د بل به په بل نه پیټ کې. ومن جاهد، او هغه چا چې جهاد وکړو، فإنما یجاهد، نو د جاهد یجاهد مجاهد، فإنما یجاهد، نو د جهاد لنفسه د خپل ځان دپاره دی. ان الله، یقینا الله رب العزت لغنی بې حاجته دی عن العالمین، د عالم نه الله ته څه حاجت نشته. والذین، او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی، وعملوا الصالحات، مست الله خیر وکړي. د جهاد هم د هر چا خپل خپل جهاد دی، او د جهاد د هر چا خپل خپل مفهوم دی، هر چا خپل خپل مفهوم دی. او داسې په قهر باندې خلک اخته شوي دي چې یو د بل مسلمان تکبیر نه مني، یو د بل مسلمان کلمه نه مني، د ده کلمه دی چې وایي دا والا ټیک نه ده، دی دا اس استعمالی. نو داسې شوي دي. دا خو تاریخ دی د علي رضی الله تعالی عنه هغه وخت کې
هغې به د هغه خلاف چې کوم خلک وو نو هغې ویل الحکم الا لله. علي صاحب وی کلمت حق ارید به الباطل، کلمه خو حق ده خو اراده پې د باطل ده. خو داسې نه ده چې ته په هر مسلمان باندې بیا ټاپه لګوه چې بهی ستا دا کلمه دا ټیک نه ده، دا ته باطل عقیده لري. الله دې معافي وکړي. خلک تیار ناست دي. والذین او هغه کسان نو الله چې دی بې حاجته د عالم نه او هغه کسان الله رب العزت فرمایي والذین هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او عمل کوي په طریقه د پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، نو الله وی لنکفرن عنهم وبرجهم د دویونه خامخا به ورجهم، تاکید دی پکې د دویونه سیئاتهم ګناهونه د دویو الله هم دې پکې راولي. ولنجزینهم او خامخا به بدله ورکم دوی لره الله رب العزت وی ټول تاکید دي ثقیله ده پکې احسن الذي غوره د هغې نه کانو یعملون چې دوی کوم عمل کوو. الله وی چې کوم عمل یې کو د دې نه به ورله په څو چنده زیات ورکم. خو الله دې مرګ د ایمان سره راولي. ګوره چې سړی ګناهونه کوي نو ډېر وختونو کې دا ګناهونه دا سبب د څه وګرځي؟ د کفر وګرځي. الله هم دې وساتي. ووصینا الانسان الله رب العزت فرمایي وصیت هم کړو انسان ته، حکم هم کړو انسان ته، حکم هم کړی انسان ته بوالدیه د خپل مور او پلار سره حسنا د نیکۍ، چې د مور او پلار سره نیکی کوه، د خپل مور او پلار سره نیکی کوه. نو دا یو صحابي دی د هغه نوم دی حضرت سعد رضی الله تعالی عنه، مشهور صحابي د ایران فاتح دی سعد بن ابي وقاص. د دو نوم سعد رضی الله تعالی عنه او د پلار نوم مالک رضی الله مالک، د پلار نوم مالک، استغفر الله الذي لا اله الا هو، د پلار نوم مالک او د نیکه نوم وقاص. خودی د نسبت خپل نیکه ته شوی، زیات مشهور په دې دی سعد بن وقاص. او مشهور صحابي دی بخاری شریف کې حدیث دی وایي چې ثلث من الاسلام، زه دریم حصه د اسلام، مطلب دا دی چې ما دریم نمبر اسلام راوړی په سړو کې دریم نمبر دی مسلمان شوی دی سعد بن ابي وقاص. اوس دا سعد رضی الله تعالی عنہ چې کله مسلمان شنو د پلار وفات شوی، مالک وفات شوی، چې کله د اسلام راوړو اسلام خو نه ویو نو خلکو دې ډېر سخت ویارو چونکې پلار یې مړ وغیره چې د اسلام نه وړو دا او ستا به رسول الله صلی الله علیه وسلم څه دفاع وکړو بلا کیسې ورته وکړه، ده ورته یې نه وړو. اخره کې لاړ مور یې خو کونډه وه، نو مور ته ویله وي چې زوی دې خو ستا د خاوند او د مور او پلارو زموږ د ټولو دین پرېښی دی. نو خیر هغې دغه کړه په څه طریقه باندې هغې ته وایي چې ته تر هغې پورې روټۍ مه خوره، یعنې د نن زمانې په اصطلاح کې بوک هړتال وکړه چې تر څو دی واپس د دین نه نه وي وړېدلی، ته به روټۍ نه خورې بس. مور هم کلکه وه، خو به د هغه د جاهلیت زمانې خلک لا را روان و، اسلام خو نه وي راغی. نو په زوره وله به د روټۍ ورکوله. نور خپلوانو بعضو چې د روټۍ چې روټۍ وخوره ته ولې نه خورې، په خوله کې به یې وله روټۍ واچوله چې نه دی د اسلام نه واپس شوي نه زه روټۍ نه خورم. چې کله په دې واپس نه شو نو بیا ورته چالار غلی شانتې وخوله وي لار کې پرېوځه، وي لار کې سمله، چې څوک درته وایي چې ولې در سره داسې وشوې دا را سره ساعت دا کار وکړه زه یې بار وباسلم، نوي دین ته وړېدلی دی روټۍ هم مه خوره دغه شان. نو ورځ تر ورځه وخت تر وخته خرابېده چې څونه ساعت پې تېرېده خرابېده. سعد رضی الله تعالی عنه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورته وی چې صاحب داسې مسله ده. نو الله دا آیات را نازل کړ ووصینا الانسان، الله رب العزت فرمایي چې موږ حکم کړی دی انسان ته بوالدیه حسنا چې د خپل مور او پلار سره نیکی کوه. وان جاهداک او کدی تا سره زبردستی کوي زوروري کوي د څه دپاره لتشرک بي چې ته زما سره شریک جوړ کا، نو ما لیسا ما په هغه څه کې لیسا چې نشته د لکه تا ته به په هغې باندې علم، نو فلا تطیعهما بیا د مور او پلار تابعداري مه کوه.
نو د مور او پلار د مشر د سربرا چې هر سربرا هر قسمه د هغه تابعداري تر هغې پورې ده تر څو چې هغه د شریعت پابند وي. که ستا خوږه مور وي، ستا خوږ پلار وي، ستا نږدې رشته دار وي، نږدې ملګری دي، خو چې د شریعت تابعداري دې وځي نو بیا کیسه روان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، چې کوم ځای خدای خبر کیږي هلته د مخلوق تابعداري نشته. نو فلا تطیعهما، وی بیا د دې تابعداري مه کوه. الی مرجعکم، ستاسو واپسی د الی زما طرف ته، مرجعکم واپسی د ستاسو، فانبئکم نو بس خبرداری به درکم تاسو ته، خبر به درکم تاسو ته بما کنتم په هغه څه باندې تعملون چې تاسو کوو. د دغه ستاسو د دې عمل تاسو له به زه خبر درکم. الله رب العزت ورته فرمایي چې دا آیات را نازل شي، سعد رضی الله تعالی عنه اورېده نو مور له راغی، مور ته وایي دا خو د یوه ساه ده، وی دا خو د یوه ساه ده، که په دې بدن کې د 100 روح شي او یو روح در نوځي او د لوږې او د تندې د وجې وځي او ته ما ته وایې چې د اسلام نه وړه، نو اوس ما ته حکم راغی زه به هېڅ چرې د اسلام نه ونړم، دا 100 روحه به ستا ختم شي. داسې ایمان بیا چې د مجبورۍ نه یې خوراک شروع کړ. الف لام میم، الله پوهه دی په معنی د دې حروفو باندې، حقیقي الله رب العزت پې پوهه دی. الف لام میم، الف اطلاع، لام لازم، میم د مؤمن د پاره، اطلاع لازمی ده د مؤمن د پاره. احسب الناس، آیا ګوم په دې خبره چې حسب الناس، آیا ګمان کوي خلک ان یترکو، ګمان کوي دا خلک چې دی به پرېښودلی شي، ان لاجل ان د وجې د دې ان یقولو چې ویلی دي چې وایي دي آمنا چې موږ ایمان راوړی دی، وهم لا یفتنون او په دې به ازمیح نشي کولی. داسې به کولی شي؟ نه، داسې نه ده. ولقد فتنا الذین، او یقینا امتحان کړو موږ په هغه کسانو باندې من قبلهم چې وړاندې د دوی نو. فلا يعلمن الله الذين، نو خامخا به موږ جدا کو، خامخا جدا کوي الله رب العزت هغه کسانو لره صدقو چې رښتونو دي، د خامخا ظاهروي الله رب العزت هغه کسانو لره صدقو چې رښتونې دي، رښتیا والا دي. وليعلمن الكاذبين، خامخا وليعلمن، او ښکاره کوي الله رب العزت خامخا الکاذبین دروغجنو لره، ظاهروي دروغجن. ام حسب الذین، آیا ګمان کوي هغه کسان یعملون چې عمل کوي السیئات د بدې، ان یسبقونا، ان یفوتونا چې دی به زمونږ نه پاتې شي، یا ان یسبقونا چې دی به زمونږ نه وړاندې شي. سا ډېره ناکاره ده ما هغه فیصله یحکمون چې دی کړې ده، سا ډېر ناکاره دی ما هغه څه یحکمون چې دی فیصله کړې ده. من هغه څوک کانه چې وي یرجو چې اراده لري لقاء الله، د ملاقات د الله رب العزت، یا هغه څوک چې یریږي د بعث بعد الموت نه، نو فإن اجل الله، بس یقینا نیټه د الله رب العزت لآت راتلونکې ده. وهو السمیع العلیم، ودغه الله تعالی اوریدونکي او علم والا دی. ومن جاهد، او هغه څوک چې جهاد وکړي، فانما هغه څوک چې جهاد کوي نو فانما بس یقینا یجاهدو، بس هغه چا چې جهاد کړی دی، فانما بس یقینا یجاهدو دی جهاد کوي لنفسي د خپل ځان دپاره. ان الله، یقینا الله رب العزت لغنی بې حاجته دی عن العالمین، د عالمنا. والذین، او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی، وعملوا الصالحات، او عمل کوي په طریقه د پیغمبر انقلاب فخر موجودات سید الانبیاء والمرسلین محبوب کبریا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. لنکفرن، نخامخا اوبریجو لری بکو عنهم د دیونا سیئاتهم گناهونه د دیو، ما خامخا بماب کړو دي ته گناهونه د دیو، الله دې پکې راولي. ولنجزینهم، وخامخا به بدله ورکو دیو ته احسن غوره ښکلي الذي د هغې کانو یعملون چې کوم عمل کوي دوی د هغې نه غوره. ووصینا الانسان، او موږ حکم کړی د انسان ته بوالدیه د مور او پلار سره حسنا د نیکۍ. وان جاهداک، او که چاته زور زبردستی کوي په تا باندې، جګړه کوي تا سره لتشرکه، د پاره دی چې شریک جوړ کړي، شریک وګرځوي بي زما سره، الله وایي چې زما سره شریک وګرځوي، دې پر جګړه کوي. ما په هغه څه کې لیسه لکه چې نشته تا د بي باغې باندې علم،
نو فلا تطعهما بیا تابعداري مکو د دغه دواړو الی مرجعکم خاصما طرف د تاسو واپسی دا په نبئکم نو بس خبر به درکم تاسو ته بما په هغه څه باندې کنتم تعملون چې تاسو کوم عمل کوو باغی به خبرداري درکم